عمران خان د خپل پټۍ دوه غټ کلاړیان سایډ لاین کړي دي. دوه غټ کلاړیانو نه د هغه چې کوم رولز هغه ته ایشتلي دي، په هغه باندې تفصیلا خبرې کوو چې چانه خپل رولز ایشتلي دي. د نه علاوه عمران خان خپل پیټر ان چیف عہده اغشته ده. اوس د دې عہده څه کار دی، عمران خان ولې دا عہده وایشته، په هغه باندې هم تفصیلا خبره کوو. خو بل خواجه آصف حواله سره یو خبر راغله دی. خواجه آصف یو شو کې ویلي دي چې موږ د انډیا خلاف ډېر ښه پوزیشن کې، د انډیا او د پاکستان چې ټیم جنگ نو د هغه حواله سره خواجه آصف چې موږ هغه ټیم داسې پوزیشن کې چې موږ انډیا ته لس جازونه هم راغورځول شو. نو شو کې ته هوست تاسو کو چې لس جازونه مول راغورځول شو، نو راغورځولي به مو کنه تاسو په اله ولې کړی دا. نو خواجه آصف ورته ویل چې تا ته پته را چې بیا الته ماتم شروع کېدو او موږ دا نو غوښتل چې انډیا والا ماتم وکړي. نو ګوره دا د بیان دی چونکه انډیا ولې زمونږ د ترور زامن دي، یا هغه یو مسلمان ملک ته چلته مسلمانان به مطلب خرابېدل، مسلمانانو ته نقصان رسیدو، چې ته داسې قسم بیان جاری کولو چې به ماتن کولو د ماتم کنه. په جنگ کې مطلب په جنگ کې څوک مطلب دغه وی شي، په جنگ کې څوک مټیایان خو نه وی شي، په جنگ کې څوک یو بل سره روغ خو نه کوي، په جنگ کې څوک یو بل لغاړي خو نه ور کوي، په جنگ کې هم دغه یو بل نقصان ور کړل کیږي کنه. نو که بیا اپوزیشن د بل ملک دشمن نستا ماتم کوي او کار څه کوي، خو چې جنگ نو جنگ بیا جنگ وروره. نو دې ځکه خواجه آصف یو ډېر عجیب بیان جاری کړو. دا بیان سره خواجه آصف نه، یو څور ورځې مخکې زموږ وزیر اعظم صاحب هم کړی و. ګوره زموږ وزیر اعظم صاحب هم داسې قسم بیانات جاری کوي. خیر دا د نه ګیله نه دي کول په کار. خو بل طرف ته عمران خان پیټر ان چیف عہده خپل واغشته، ځکه بیرستر ګوهر او الیمین ګنډاپور نه اختیارات واغشته شو د احتجاج حواله سره. دا احتجاج چې څومره هم د احتجاج دوران چې څومره هم کارونه کیږي، دغه نمائندګي به عمران خان د عمر ایوب او سلمان اکرم راجا پترو باندې کوي. الیمین ګنډاپور به د کې پی گورننس معاملات باندې فوکس کوي. الیمین ګنډاپور ته ویلي دي چې احتجاج پرېدت ورته د کې پی چې کم گورننس ته پاغه باندې ته فوکس وکا. پیټر ان چیف عہده مطلب دا دی چې عمران خان بخپل ټوله فیصله کوي، چې څه فیصله کیږي هغه عمران خان وایي زه بخپل کوم دی. له پیټر ان چیف عہده ویل کیږي. تر اوسه پورې پیټر ان چیف عہده عمران خان څخه کسان ټاکلیو چې تاسو څه فیصله کوي بس کوي، مالا منظور ده. خو اخر هغه فیصله عمران خان بخپل وکړي چې فیصله به زه کوم وروره. عمران خان ویلي دي چې د احتجاج ټول کنټرول به زه بخپل لاسو کې اخلم. عمران خان د احتجاج کمانډ او کنټرول کمانډ ان کنټرول بخپل لاسو کې ایشتو والده. عمران خان دا عہده ځکه واغشته چې د خپل لیډر نه دباو کم کړي، د خپل لیډرشپ نه دباو کم کړي، چونکه لیډرشپ باندې دباو ډیر زیات دی. عمران خان وایي چې راشه دا هم زه خواسم په جیل کې دا سزاګان را ملاویږي، یو سزا دی پکې را لده دیم ملو شي. خپل طرف ته فواد چودري ټویټ کړی دی. فواد چودري ویلي دی چې عمران خان د احتجاج لپاره سلمان اکرم راجا او عمر ایوب ته براه راست ذمہداریاں ورکړي دي. زه دې دواړو ته ګډ لک ویم او زما امید دی چې دا دواړه به د پی ټی آی په امید مکمل اتراویږي. زموږ ویشز او دعاګانې عمر ایوب او سلمان اکرم راجا سره دي. کله چې عمران خان خپل اختیارات لکه مطلب زبه وي احتجاج به زه کنټرول کوم، خو زما سربراهي چې کوم دغه به سلمان اکرم راجا او عمر ایوب کوي. نو دې حواله سره فواد چودري هم یو ټویټ کړو. نو په دې ویډیو کې دا اپډیټ سو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.